بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان خان یم، صحافي یم، پېښور کې صحافت کوم. د دې وړو کې اختر مناسبت سره موږ یو مثبت پیغام د نړۍ ته ورکو چې الله دې په دې نړۍ کې امن راولي، خوشحالي راولي، د روزګار مواقع دې پیدا شي او چې دې وخت کې کوم دا صورتحال جوړ دی الله دې دا ملک د بدو سترګو وساتي او په دې وخت کې چې د دې صوبې څومره دښمنان دي یا د صوبې ته په بد نظر ګوري یا دلته د خلکو کورونه ړنګوي، ورانوي، ویجاړوي، نو اول خو هغې ته دي چې د دې روژې په میاشت کې چې کوم څه تیر شو نو یقینا چې دا نه په اسلام کې روا دي نه په شریعت کې د دې اجازت شته. د دې نه اسې هم د یو اسلامي ریاست خلاف وسله اوچتول دا هم یو غیر شرعي عمل دی او د پاکستان چې څومره علما دي د هغوی یو متفقه فتوا موجود ده د دې حوالې سره چې دا یو غیر شرعي عمل دی. مسلې مشکلات خو ډیر زیات دي، خو د ورځ په مناسبت سره خصوصي تور باندې هغه ځوانان زمونږ چې په دغه بارډر باندې دي او هغه د ملک او زمونږ د ولس حفاظت کوي، هغه هم په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتي چې څومره درنه کیږي د هغوی سره خپل خوشحالي شریکې کوي، ځکه چې هر ورځ دغه د غم خبرونه مخې ته راځي او یو مایوسي خوره شوې ده. نو موږ به د دغه ورځ په مناسبت سره دا پرځونې وړاندې کوو چې الله دې وکړي چې په دې ملک کې امن راشي، خوشحالي راشي، سوکالي راشي، هر یو مخ دې د خندانه ډک وي. دغه به زمونږ دعا وي، دغه به زمونږ تمه وي.